أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين शुरू को जी सूरह बकरा आयत नंबर 84 चलोर अध्यायम 84 उसामक आगा पके लगे ना आओ लगो गर्मी ना दानूर बेती की नमाज ने खुशोलेंगी बर लाउड स्पीकर सही है, आवाज सही राजी दफ सही रहता उस तक तेज मना है समझ से कि नहीं चाहिए बदरे का सन तो जाएगी तो किसी दीवार का तकिया वो लगा शुरू को अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफ़ुसकुम मिन दियारिकुम थुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाह ताला फज़ल व एहसान दे अल्लाह ताला ॾेर लोए मेहरबानी दा چې موږ تاسو یو واری بیا د خپل کتاب ته د بیانولو او د اوریدلو توفیق راکړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې لکه څنګه چې د زمکه ولا وتا اسمان کې بره د استوري پړکیدون کې ښکاری اومده کرانګي اسمان ولا وتا هغه ځایونه بزمکه کې چې باغزه کې د قران کریم تعلیم یا تعلم کېږي هغه ورته اومده کرانګي چمکاویدون کې ښکاری. نو موږ تاسو د مجلس کده الله تعالی رضا ده پاره وی او الله تعالی رضا ده پاره دي کی موږ غنه دعا کوم دغه دا د اسمان ولا وتا دغه ښکاری لکه څنګه چې موږ ته ستوري جگمگاویدون کې ښکاری. تاسو د سورته بقره 83 نمبر آیت یعنی 3 اتیام پوری بیگا اوریدل او اوس په ان شاء الله د سوره بقره آیت نمبر 4 اتیام 84 84 نو ان شاء الله آغاز وکړو شروع وکړو ان شاء الله.
و اذ او هر کلا یعنی یاد کا غوخ یاد کا غزمانہ اخذنا چې واغستمونګه میثاقکم کلک وعده استاسنا میثاق وعده هغه وعده ته ویل کیږي چې باغې باندې قسم واغستې شي یا گواهان په مقرر شي مضبوطه وعده کلک وعده لا تسفكونا چې نه بده یوي تاسو دماءکم ویني خپل یعنی ویني د تاسو یو بل ځکه چې ته بل وینه تو یې هغه بستا وینه تو یې نه ویني د یو بل ویني خپل دماءکم ویني د تاسو ویني تاسو د یو بل ویني خپل درې وړ معنی صحیح دي ولا تخرجونا او مو با سیتاسو یا نبو با سیتاسو انفسکم خپل ځانونه خپل ځان مطلب دا چې بل ته وباسي نو تابو مباسي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث مبارک ته چې تاسو خپل میند ته کنزل مکوئ نو پښتنه وکړه صحابي چې یا رسول الله موږ په بدا چې څوک چې خپل مور ته کنزل کوي نو نه چې ته بل مور یاد کې وابسته مور یادې نو دا څه لکه خپل مور ته کنزل وکړي نو دا غرانګي تاسو مو وباسه خپل ځان مراد ده چې بل مو وباسه نو تاب هم نو وباسي نو مو وباسه ځانونه خپل یعنی مو وباسه تاسو یو بل من دیارکم تاسو د کورونو دیار کور دار کور کله غوړو ته استعماليږي تاسو د کورونو خپلونه ثم بیا اقررتم اقرار وکړ تاسو وعده وکړ تاسو وانتم او تاسو تشهدون گواہی بدی خبره تاسو په خپل گواه هم یې بخاری شریف کې یو حدیث راځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ترى المؤمنین فی تراحمهم تبغور مؤمنان په خپل منځ کې پر رحم کې یو بل باندې وتواتهم او په منی محبت کې یو بل باندې په وختو کې په یو بل باندې او په خپل منځ کې یو بل سره په تعلق باندې کمثل الجسد دابدا سدی لکه یو جسم مؤمن په خپل کې یو بل سره داسي وي لکه یو جسم کله چې جسم ته د یو دنه شکایت راشي د درد لکه یو کوته درد کوي ټول جسم ور سره په تکلیف وي نومدارنګي چې یو مسلمان ته تکلیفي نومدارنګي د ټول مسلمانانو ته تکلیفي ټول جسم ټول مسلمانانو حالت پشاند یو جسم دی ثم بیا انتم تاسو هؤلاء همدغه خلقي همدغه ډلې تقتلون چې مړکول بتاسو چې مړکوي تاسو انفسکم ځانون خپل ان یوبل وتخرجون او وباسي تاسو فریقا یوډلا یو ټوله منکم استاسو د خپل ځانونه استاسو نه ان استاسو د خپل قوم نه من دیارهم د دوی د کورونو نه دغه معنا کوم به تفصیل کوم چې کڅو راځي نو اب راو رسی د دې آیات تشریح تاسو به اورئ چې آیات مکمل شي تظاهرون تاسو مدد کوي ظهرن شاته ویل کی یو بل ته شاور کول یو بل ته مدد کول د یو بل په پشت باندې ودرېدل پشت پناهي کول نو امداد کوي تاسو تظاهرون امداد کوي تاسو علیہم په دوی باندې یعنی دوی په خلاف یو بل په خلاف بالاثم په ګناه سره ګناه ذریعہ سره یعنی ګناه کی مدد کوي یو بل سره والعدوان او په ظلم او زیاتی سره یعنی هغه زیاته کوي تاسو مر سره مدد کوي وان او کچری یاتوکم راشی تاسو ته وسارا قیدیان اسیر قیدی بند شوه تړل شوه جیل کې اچول شوه وساره جمع ده راشی تاسو ته قیدیان تفادوهم نفدیه ور کوي تاسو یا د فدیه کاروبار کوي تاسو فدیه خلید یو بلنا وهو او ها اغا محرم حرام دی علیکم پتا سو باندې اخراجهم وستل داوی افتؤمنون آیاتاسو ایمان راوړی آیاتاسو منئی ببعض الكتاب ذن حکم د کتاب یا ذن حصہ د کتاب وتکفرون او تاسو انکار کوي ببعض د ذن ان ذن خبره منی د قران او ذن نه منی یا د تورات یا د انجیل فما جزاء بس دا بدلا یعنی نه دا بدلا من ده غچا يفعلوا چی کوي ذالک داسي یعنی چې نیمه خبره منی نه منی منکم دستاسنا الا مگر دا خزیون رسوائی شرمندگی فی الحیات الدنیا بجوند دنیا کی یعنی په دې دنیا کې به بدل سوی شرمندگی وي و یوم القیامت او ورځ د قیامت
یردون واب چول شي واپس بکړل شي وروب غردول شي الى اشد العذاب اډیر سخت عذاب ته الله دې موږ تاسو بچ کی وما الله او نه ده الله تعالی بغافل نا خبره عما ده غسنا تعملون چې تاسو کوي یعنی هغه اعمال چې تاسو کوي هغه نه الله تعالی نا خبره نه ده سورته حال داو چې په مدینه کې دو خاندانونو دو قومونو د مدینه خپل یو نما و اوس او یو نما و خزرج اوس او خزرج د مدینه خلقو د مدینه قومونو او دوی په خپل منځو کې بدی و او دا بدی د دې تقریبا د 100 کالونو روانه خپلو کې او یو بلې زرګونو او 100 مړي خپل منځو کې کړیو ټول عمر بدی بدیانه کوله په خپلو کې او په دې مدینه کې درې قومونه د خبره ډیره شوق سره ډیره باغ سره واوري او یاد کوي دا تاسو ته مخکې په دې حالاتو کې ډیره فائدہ کوي درې قومونه د يهوديانو یو بنو نذیر یو بنو قریظه او یو بنو قینقاع دا درې قومونه د يهوديانو دا رغلیو د يهوديانو د شام نه فلسطین د علاقې نه مدینه ته او مدینه ته رغلیو د لپاره چې التناد هغه خلکو د شرک او د بدعات او د بدکاریانو نه تنشي وو او دوی ته په تورات کې دا خبره هوا موجوده او سپورشته ده چې ورسته به یو پیغمبر ورازي او دا غنوم به محمد صلی الله علیه و آله وسلم او دا به د مدینه په دې علاقې باندې ورازي چنانچه دا د اغه نکان خلکو هغه ځنه دوی هجرت وکړو مدینه کې آباد شو په دې انتظار کې چې دلته به پیغمبر راځي او موږ بیا په هغه باندې ایمان راوړو او بیا هغه چې کوم موږ ته خوشخبریان راکړي دي په تورات کې یا خوشخبریان راکړي شوی دي انجیل ذریعہ سره نو هغه بیا موږ په دې ټوله دنیا باندې زموږ حکمرانی بوي او دا مشرکین به بیا ماتحت بوي او موږ به حکمرانان د دې انتظار کې دلته راغلي خو چې دلته راغلل نو يهوديانو خپل یو مزاج دا هغه مزاج مطابق دا هغه سازشونه هغه اسلام باندې مفادات ته اغستل لکه څنګه ما تاسو ته ابتدایي تقریر کې خبره کړې و چې دا د غيو د دې کامیابی به کمزوریانه وي د يهوديانو نو دینا هغه کار یا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم انتظار دته نه پاتې شو د دې مقابله کې دی یعنی دا د درې ډلو د يهوديانو تاسو ته قرآن شریف نه دلته شته صحیح دی نو دا هغه کردار داو د دې د درې ډلو يهوديانو به ادا کول چې دې خپل منځو کې بنو نذیر خزرج سره معاهده وکړه بنو نذیر د يهوديانو ډله وا دې معاهده وکړه یا حلیفان وو د خزرج د ډلې د مدینه د اوسیدونکو د حجرج د قوم او بنو قریظه او بنو قینقاع دې حلیفان وو خپل منځو کې معاهده وی د دویم او سره اوس د سره اوس حضرت د دوه قومونو سره د يهوديانو یو قوم یو سره تعلق د بل قوم بل سره تعلق نو د کاروبار او یا د سود او یا د کرنګي د مدینه عموما کم چې کاروباري حیثیت او د دوی براو او دوی به اصلي هم جوړولې اصلي به هم جوړولې او سود باندې به پیسې هم ورکولې نو دوی به داس چل کوو چې د مدینه د يهوديانو د دوه قومونو به په خپل منځو کې جنگول هر وخت به دې وختي کې لګیو چې د خپلو کې جنگي نو د دې جنگ کې به د دې فائدہ و د دې مفادات وو یو مفاد دا و چې اسلحه به خرڅ شوله دې باندې به جوړې کولې او دې به غي مقابله کې خپل مفادات او پیسې به اغستلې لکه څنګه چې عام اوس امریکا کوي اوس چې کوم امریکا کار کوي طالبان فوج خپل کې جنگوا قبایل فوج جنگوا هندستان او پاکستان جنگوا بهر هندستان خو کافر دي افغانستان او پاکستان جنگوا ایران او عراق جنگوا دا ټول هم دغه د یو طریقه ده او د دې ټینګ ټینګ دغه کوي يهوديان دغه کارو دا کار د هغه يهوديان هم دوی هم دغه کار کوي او په دې کې د پمدي بنیاد باندې دلته پاتې د اغیره سم رواجونه بدی کول د مذهبي خلکو دا غي وکور کې څه مسله شو نو دی به راوختل پیسې به واغستې نکاح به تړل نو دی به راوختل پیسې به واغستې جنازه وغیرہ به کول دی به راوختل چې پیسې به واغستې یا نو د څه مذهبي مسلې به نه به دی ورته حل کول دا د دوی کار د دوی دا کار چنانچه د کله به يهودو نه د مدینه د خلکو او سو د خزرج په خپل منځ کې جګړه شو نو دوی به په دې جګړه کې یو بل نه قیدیان ونیول په جګړه کې یو بل نه قیدیان ونیول نو دا قیدی به خلاصو
نو د خلاصولو د لپاره بیا په هغه بدلې کې به فدیه واستله چې دا قیدی ز خلاصومه د دې یو لک یا بنزلا کا یا دومره پیسې را کوون به خلاصومه کله نه پرېږدم او دا فیصله به ورته يهوديانو کولې دا فیصله به يهوديانو کولې دا فدیه به ماغوی غستا او فدیه به ورکولم هغه دم دینه به راغست خپل به نه کولې اول به بیا څه اخر ته کوو به جنگول او بیا به فدیه به واغستله دې لپاره بیا به چا په اعتراض وکړو چې را تاسو ته فدیه خلې دا پیسې خلې دا خو حرام دي دا تاسو ولې خلې خپل کوم جګړه وکړو یو ول مونږ ولو او بیا په دې باندې تاسو فدیه خلې نو دوی به بیا جواب ورکوي چې دا خود الله په کتاب کې راغلي چې فدیه واخلې فدیه واخلې نو موږ د هغه په بنیاد باندې فدیه اخلو ځکه موږ ته حلال دي نو الله تعالی د هغه جواب ورکړي په دې آیت کې دا د دې آیت شان نزول ما تاسو ته بیان کو اوس چې معنا ووري به تاسو کوی ما اول معنا ځکه وکړه چې دا بعضی کسان نو راغلي بنیادی شرایط د دې داو په خپلو کې د معاهدو او یا د تورات په نتیجې کې احکامات داو یو حکم داو چې یو بل وینه بنته یو بل به مرکو بنا یو دویم حکم داو چې یو بل بخپل کلی وطن نه وباسو یعنی د وطن بدر کو بنا وباسو بنا او دریم حکم داو چې یو بل باندې په ظلم کې امداد نکو یعنی هر یو چې ظالمي ظلم کوي هغه سره موږ امداد نکو او څلورم حکم داو چې کله چې موږ چا سره جګړه شي او نو هغه به فدیه ورکو خو هغه بخلاصو فدیه ورکو خو هغه بخلاصو نو په دې فدیه کې خودي فائدہ و مفادات نو دای منلو او دا نور کې دې مفادات نه پوره کېدل نو دای نه منل نو الله جواب ورکو چې څوک داسې کوي چې کوم خبره یې خوخوي هغه مني او کوم نه مني نو سزا به سوي نو سزا الله ورته بیان کړ دا د دې شان نزول او دغه واقعیا هغه تاسو بیا اوري بیا تاسو ان شاء الله اسانه سره پويږي واذ اخذنا او هر کله چې موږ واغستا میثاقکم کله وعده تاسو نه لا تسفكون دماءکم شنبتو یوي تاسو ویني د یوبل ولا تخرجون او نبو اباسي انفسکم اخفل زانونا ان یوبل من دیارکم دخل کوروننا ثم بیا اقرارتم تاسو اقرار وکړو وانتم او تاسو تشهدون گواهی باغ اقرار هغه موعده چې ما تاسو بیان کړ ثم بیا انتم تاسو هؤلاء همدغه خلق یې تقتلون چې جګړه کوي وجدي تاسو انفسکم یوبل یقبل زانونا وتخرجون او وباسي تاسو فریقا یوډلا منکم دستاسنا استاسو د خپل قومنا من دیارهم دید کوروننا دویمه موعده دا چې یو بل کورونه نه وباسي نو تاسو بسل شروع کړل یو بل نه قتل کوي تاسو قتل کول شروع کړل تظاهرون او مدد کوي تاسو علیهم د دوی باندې ان دوی په خلاف بالاثم والعدوان په ګناه او په زیاتی سره درې مډاله موعده دا چې په ظلم کې به امداد نه کوو تاسو په ظلم کې امداد کوو وَإِيَاتُكُمْ او کچیر راشي تاسو ته اسار قیدیان تفادوهم نبیا فدیه ورکوي داغه خلاصولو په بدل کې یا د فدیه کاروبار کوي وهو او اغا محرم حرام دي فدیه نه علیکم بتاسو اخراجهم وستل د دوی نو چې جګړه حرام شو نو فدیه کوډو نو بد ناراضي بیا یعنی جګړه خو فدیه نو بد خلا راځي جګړه کوي نو جګړه خو حرام او هغه تا وکړه یو بل وستل حرام هغه دی وکړل یو بل مرکول حرام هغه تا وکړل په ظلم کې امداد حرام هغه تا وکړو دا حرام درې وړ وکړل او دا څلورم چې کم دي دا حلال دا ځانته دلیل جوړه چې حلال دی نو چې هغه ډومبني حرام شنو دریم سټپ ته ورسېږي څنګه دا باندې هغه حرام نو دا هغه جواب الله تعالی ورکړي چې هغه په تاسو باندې حرام اوس الله تعالی سزا کوي افتؤمنون آیات سمنای تاسو ایمان راوړی به بعض الكتاب بزنه حکم د کتاب بزنه حصے د کتاب وتکفرون او تاسو انکار کوي به بعض بزنه حصے فما جزاء بسد بدلا یعنی نه د بدلا من دهغه چا يفعل چوکي ذالک ذکر منکم استاسنا الا مگردا یعنی شته بدل داغه خزیون چې رسوایی بوي فی الحیات دنیا پجوند دنیا کې و یوم القیامت او ورځ د قیامت به یردون واجول شي الی اشد العذاب هغه سخت عذاب دا الله دې موږ بچ کی موږ د پاره هم دا شدید ترین خطرناک آیات موږ چې کوم احکامات په مزاج مطابق دي دا موږ منو ډېر آسان سره موږ منو جمعرات باندې موږ څومره چې د جمعرات سنتونه دا موږ منو
چې چرته ملمانه شو پلیټ صفا کوو موږ دا سنت دا موږ منو عطر لګو دا سنت دا موږ منو وغیرہ وغیرہ دغه سينور خو چې کله د جهاد وینو ته یو خبره ای بیا د موږ غنمن یا د سود پر خودلو خبره ای هغه به موږ نه من یا چې د انفاق فی سبیل الله خبره ای پیسې ورکولو خبره ای هغه به موږ نه من همدا غره نور خواږه سنت دا ټول موږ منو چې موږ مزاج مطابق زموږ طبيعت مطابق او چې کوم زموږ د طبيعت یا د مزاج مطابق نه به نه منو نو الله وایي څوک چې دا شکار کوي چې خبره منی او څه نه منی دا په دنیا کې رسوایی او آخرت کې شدید عذاب یا الله دې موږ بچ کړي د داسې حالت نه خو زموږ د مسلمانانو نن سبا رسوایی چې دا د دې یو وجدا هم ده چې موږ آسان احکامات منو او خاص کر احکامات چې موږ معاشره کې عام دي لکه روزه زموږ معاشره کې عام ده ستلګي نو ټولي ساتو پروژه کې ختم کول د عام دي موږ دا ټول ساتو عام خو سود پر خودل موږ معاشره کې دانشته نو باندې کو موږ معاشرتي نه کیانه کو یعنی حالات مطابق نه کی کو نو دا ډېر مثالونه دي الله دې موږ تاسو ته معاف کړي دا دلته چې دریمه کما معاهده وا چې بالاثم والعدوان په ګناه او زیاتی کې به امداد نه کوي دې باره کې په سورته مائده آیت نمبر 2 مائده دویم نمبر آیات کې یو اصولي خبر الله تعالی متخذل دا چې هغه اصول دي زموږ ټولې ژوندۍ لپاره الله تعالی فرمایي وتعاونوا او تاسو امداد کوي علی البر والتقوا پنیکي او په پرهیزګاری کار کې ولا تعاونوا او امداد مکوي بالاثم والعدوان په ګناه او زیاتی کې به امداد نه کوي دا ټول کارونه لپاره اصول دي دا اصولي دا فرموله ده مثلا یو سړی د غنې کار کوي ستاسو د پارټي نه دی هغه نه کار کوي ستاسو د خاندان نه دی هغه نه کار کوي ستاسو بدیده ور سره خو نیکي کې به امداد کوي هغه نیکي کې به امداد کوي اوس یو سړی بد کار کوي هغه ستاسو ورور دی نو امداد بنه کوي یا ظلم کوي امداد بنه کوي هغه ستاسو خاوند دی امداد بنه کوي هغه ستاسو خزه دی امداد بنه کوي هغه ستاسو د کلی او د قوم د پارټي دی امداد بنه کوي مونږه حالات مطابق دا څه نه کوو مونږ چې کله د ورونو جګړې وي عموما دا مثال ورکوم نو چې بل ورور خبر شي نو اول بیا په دشمن گزار کوي چې سره جګړې او ورسته بیا د ورور نه پښتنه کوي چې چلو اول گزار کوي بیا غنه بعد پښتنه کوي چلڅو دا اول نه تحقیق نه کوي چې د ملامت یا غ ملامت کې دې چې ستاسو ورور ظلم کوي کې دې چې دا بدکار کوي نو دی وجنا دا اصولي آیات د مسلمانانو لپاره چې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کچېره په دې آیات باندې مونږه په دې آیات باندې عمل وکړو مونږه سیاسي مخالفتونه به ختم شي زمونږه مذهبي مخالفتونه به ختم شي ځکه چې تم قران وای زم قران وای به ولې بل مخالفتو تم لا تخلق را بالي زم لا تخلق را بالي به ولې مخالفتو تم د اسلام غالبه کوشش کوي زم غلبه کوشش کوم به ولې مخالفتو کله ټول نکی ویو ته وای چې نکی دا سموای چې نکی دا نو کار دې کې تعاون امدا کرانګي که بابا دي کې امدا کرانګي یو بل سره موږ تعاون ونکو بس خبره به ختمه خو موږ دا حکم نه من موږ خپل د پارټي د مزاج او د ډلې او د خاندان او د رسم او د خپل ځان د پرغم جوړ کړی دی او هغه خبره منو دته الہ وای دا چا خبره چې معنی د الله په مقابله کې الله دې موږ تاسو بچ کی دا سي حالت نه نو اولئک الذین اولئک اندغه کسان الذین اغ خلق دی اشتراو چې وای غستا الحیات الدنیا ژوند دنیا بالآخرت د آخرت په مقابله کې فلا يخفف بس کم بنکړل شي سپک بنکړل شي تخفیف برا نه وړل شي عنهم العذاب د دوین عذاب کې وکمه ناراضي ولا هم او نه بدوی سرا ينصرون امداد وکړل شي الله دې موږ بچ کی داسې حال نه ولقد وبتاکید سرا اتینا موږ ورکړو موسی علی السلام ته الکتاب کتاب وقفینا او سیبل پسې مرواستول پر لپسې یو بل پسې بل متصل یو بل پسې بل من بعده ورسد موسی علی السلام نا بالرسل پیغمبران دا دوی باندې احسان وکړو یو پیغمبر ورته نو بل پیغمبر بم راوستو او اتینا او ورکړې وی مونږه عیسی علی السلام ته ابن مریم چې زوی د مریم د سره هر وخت نوم چې راځي ابن مریم وی ځکه چې د پلار نو د الله تعالی د معجزې په بنیاد باندې بغیر د پلار نه پیدا کړو څلور قسمه مخلوق الله تعالی پیدا کړی دی یو به مور به پلار چې هغه آدم علی السلام یو بغیر د مور نه چې هغه حوا او یو د صرف د بغیر د پلار نه چې هغه عیسی علی السلام یو د مور پلار په نتیجه کې چې هغه مونږ ټول
نو عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم البینات اغتم ورکړي وی البینات خارا معجزه خارا دلائل دا څه معجزه په سورته مائده آیت نمبر 110 نمبر آیت د سورته مائده کې ده معجزو ذکر ده واستخلقوا من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمى والابرص باذني واستخرج الموتى دا دغه معجزې وي د عیسی علی السلام شکل بتا یعنی خټو نبیو مرغې جوړ کو پکې به پکې واچو به بغه ژوندې مرغې و همدا غرانګي یو هغه مړې قبر ته بوتلې دو ورته ویل چې قم باذن الله بیا بغه پاسو همدا غرانګي چاته به ویلې چې ستا کور کې دغه خوراک دی بیګا کړي دي او دومره درو خوراک د کور کې جمع کړي دي دا معلومات عیسی علی السلام ته وو همدا غرانګي مور نه پیدا شوی ډونګو لاس به پیراک کړو هغه به جوړ شو همدا غرانګي مور نه پیدا شوی د بس مرز ولبو هغه باندې بلاس راکړه الله تعالی به جوړ او دا ټول د الله په حکم دا عیسی علی السلام معجزه وي دا عیسی علی السلام کمال نه وو دا الله معجزه و دا الله تعالی طرفنا ورکړی شوی عیسی علی السلام ته دې ته اشاره ده وَأَيَّدْنَاهُ او مونږه مضبوط کو ايد د لاس نه دی لاس موکړو یعنی مضبوط موکړو آغا مونږه مضبوط کړو آغا بروح القدس بجبرائیل علیہ السلام ذریعہ سره روح القدس نه مراد دلته جبرائیل علیہ السلام دی د جبرائیل علیہ السلام ذریعہ سره مونږه دغه مدد وکړو افکلما آیا هر واره یا هر ځلې جاءکم شراب ولو تاسو ته رسول یو پیغمبر بما هغه حکم یا را بغلو تاسو ته یو پیغمبر هغه حکم سره لا تهوا چې نه خوخی انفسکم تاسو ځانونه تاسو زړه خوخ نو استکبرتم نو تاسو به غرور سره انکار وکړو تاسو به غرور وکړو انکار به وکړو هغه نه ځکه چې تاسو نفسیات وبنه خوخو تاسو بدل باندې باغ بدل کېدو هر ځلې به حکم راغلو تاسو به دغه سکو کم حکم کم بچ تاسو په مزاج مطابق بنو هغه به تاسو بنه منله ففريقا نو یوادلا کذبتم دروغجن کړل تاسو وفريقا او یوادلا تقتلون تاسو بوجلا قتل کوله به تاسو دا یو خبر زده کوي دا قاعده د ګرامر د عربي د ګرامر هغه مر ګرامر خو نه زده کیږي نه ګرامر اشاره کوي تاسو ته خودمره تاسو کوئی شی چې په عربی کې د دوی مشهوري زمانه ماضی او مضارع د حال او د مستقبل دواړو زمانو ته ویل کیږي یعنی هغه زمانہ چې هغه په حال کې یا مستقبل د پاره نو دا چې کله الله تعالی ذکر کوي لکه د تقتلون وغیرہ چالک عربي ویلی په دې باندې پويږي دا اصل کې الله تعالی دوی ته وایي چې تاسو به پیغمبران قتل کول نو دا خو مزیدا مخکې تیر شوی دي د سوال سو کارونه ډېر زمانه شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې دا کارو او دلته الله تعالی زمانه د مزینه کړی چې دا ویلی چې وقتلتم او تاسو مړ کول یا تاسو مړ کړیو نو دې مراد دا وی چې کله مضارع ذکر شي د دې مراد دا وی چې دا کار تاسو ماضی کې کولو دا کار تاسو اوسم کوي دا کار به تاسو بیا کوي دا دې لپاره الله تعالی ذکر کوي چنانچه موږ وجه لکه اوس نن سبا امریکا دا غینه مخکې روس او غینه مخکې برتانیا او غینه مخکې نور عموما عیسایان او یا يهوديان په پوښ کې هغه دي ټول عمر څوک چې د نیکی دعوت ور کوي یا څوک چې د الله تعالی د دین دعوت ور کوي یعنی پیغمبر خدای الله تعالی دین دعوت ورکون کوي کنه او د الله تعالی د نظام قائمون کوي بس هغه د دې قتل کول هغه لپاره منسوبي او دا د دې کار محکمو وسم دي او بیا بهمي هغه طرف ته اشاره او دویمه خبره دلته یو حدیث تاسو اورئ چې بمالا ته انفسکم استكبرتم تاسو تکبر وکړو د تکبر د پاره په سورته غافر کې آیت نمبر 60 سورته غافر آیت نمبر 60 سورہ غافر آیت نمبر 60 کې الله تعالی د تکبر په بنیاد باندې د الله نه امداد نه غوښتلو ذکر کړی دی چې ان الذين يستكبرون بشکا کسان چې هغه تکبر کوي ان عبادتي د الله د ذات بندګینا سيدخلون جهنم داخرين زرد چې موږ به داخل کو دي جهنم ته په داخلولو سره پس په داخلولو سره نو دی وجه الله په مقابله کې هر وخت عاجزي او الله تعالی ته هر وخت محتاجي پکار ده دا د دې بل ګناه یا د دې بل بدی الله ذکر کوي وقالو اوایدوی قلوبنا زړه زمونږه غلفن په پرده کې دي ډک دي غلف دا ویل کېږي هغه لوخي ته چې هغه کې نور او بنه ځای همغه وای د خلوپې چې پوریا ډک شوی دی یا نور شي پکې نه ځي هغه د عربي کې غلف وای نو دی وای چې مونږه د زړه د
د خپل د دین نه د کوم چې موږ ځان ته ګډوډ کړي تحریف هم پکې کړي دا دین ډکتی دې کې دا چې کوم دین راوړی دی د قران ته وای دا پکې نه ځي دا پکې نه ځي دا نور خبرې موږ ته مکو یعنی دې به د خپل بدی لپاره دومره په جرأت سره به دغه مقابله کوله د خپل بدی په بنیاد باندې چې انسان ته حیران شي انسان حیران شي نه ته موږ ته بیان او موږ نن سبا تقریبا هم دا به ما ته خبرې مکو بس ډېر ما علم پورا دی وغیرہ دا خبره به کوله نو الله دې ته جواب ورکړي بلکې ان دا سندا لعنهم الله لعنت کړه دی الله تعالی په دوی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی دا اصل وجه دا نه چې زړه ډکته دا لعنت نه ډک شي دی باندې الله لعنت کړي او دوی دا غوي چې موږ زړه ډکتي دا په قران کریم کې الله تعالی بار بار د دې ذکر کړی دی بار بار لکه مثلا په سورته حامیم سجده سوره حامیم سجده په هغه کې الله تعالی فرمایي په نومبني آیتونو کې غالبا 5 نمبر آیت ده آیت نمبر 5 کې چې وقالو قلوبنا فی اکنه دې زړه زمونږ په پردې کې مما تدعون الیه دا اغشینا چې څه تمغه ته دعوت راکړي دا ته چې موږ ته کوم شي دعوت راکړي دینه زموږ زړه کې پرده ده دا زموږ زړه ته نه کوزي موږ ته مو وای موږ ته قرآن مو بیان موږ ته الله مکو جواب دا مطلب دا او په سورۃ النساء آیت نمبر 155 سورۃ النساء آیت نمبر 155 هغه کې دی وایي وقولهم او عناد دوی قلوبنا غلف زړه زمونږ ډک دي بلکې الله اوس جواب ورکړي بل تبع الله علیها بلکې الله تعالی د دې بزرونو باندې مهر لګولې ده مهر لګولې نه ځکه باندې شوی دي او دا غره کې په سورته متوففین آیت نمبر 14 کې مولا ذکر کړی ده سورہ متوففین آیت نمبر 14 سوار لسم کلا الله ویدا سندا بل ران علی قلوبهم بلکې زنګ وهل دي زنګ راغل دي د دې پسرونو باندې ما کانوا یکسبون په سبب دا اعمالو چې دوی بکول دی کوي دا د دې الله تعالی جوابونه هم او د دې خبره هم چې مونږ زړه ډکې مونږ ته نور خبره مکو اوس هم چې ته امریکایي سره خبره کوي دا چې په غرور کې بوي او دا چې غرور کې خبره سره دسته اورینا نو دا اندازو لګه چې يهودي به حالت بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی دی الله تعالی بکفرهم په سبب د کفر د دوی فقلیلا بسلک ما هغه یؤمنون چې دوی ایمان راوړي ولما او هر کلا جاءهم چراغ دوی ته کتاب من عند الله د الله طرفنا مصدق تصدیق کوونکې لما دغه د پاره معهم چې دوی سره ده د تورات تصدیق کوونکې د قرآن چې تورات تصدیق کوم کوي تورات د تصدیق کوي او د دوړو خبره یو ده دعوت یو ده نن سبا ذکر نه کړي هغه د هغه خبره چې کومه په تورات کې په انجیل کې دي ټوله ثابت هم کړلې او ثابتې هم هغه وخت بل څومره وي ان هغه نه بعد نورم په کې تحریف شوی ده کنه نو دا ټول د ثابتون کړي نو سوال دې مسکر راغی به ورستو ماهر شي چونکہ یہ آیت سره متعلق ته نزدکا بی بی ہوا کا بھی تو کوئی باپ نہیں تھا اگر تھا بھی تو وہ عیسیٰ تھا مگر وہ تو بی بی ہوا کا شوہر تھا هغه وخت کې پلار شوهر یا ورونه دا په خواندانو باندې جایز وو د آدم علی السلام لونی او زامن ابدا په حقیقت کې لونی او زامنو او چې نور د دې قسم وغیرہ یا نور رشتہ خو نه وي ناغي د خپل منځ کې رشتہ جایز وي همدا غرانګي د آدم علی السلام د پاره د دې بیبي حوا چې پیدا شوې د اومدي آدم علی السلام نه او د دې حیثیت د لپاره د مورو ولا تعالی دې ته غرشته خپل کې جواز کړی و پیدا کړی هی هم دې لپاره و چې دې رشته وشي ا پیدا هم دې لپاره کړی و چې دې رشته وشي ولما اور کلا جاءهم چراغ دویتا کتاب من عند الله د الله طرفنا مصدق تصدیق کوونکې لما ما هم د هغه څه لپاره چې دوی سره ده وکانو او دوی دا اوس بل آیات اول شان نزول ووري وکانو من قبل یستفتحون کله چې دوی مدینه ته راغلل او یا به چرته نور دینو کې مشرکان سره بیاس مباحثه یا مناظره بوشوله دی يهوديانو بیا به دوی ورته ویلي چې ټیک ده تاسو موږ سره به سونه کوي یا تاسو به موږ زیاته او ظلم کوي زمونږ یو پیغمبر روان دی هغه چې راشي او موږ په تورات کې د هغه دراتلو خوشخبری هم سناو شوی دا په انجیل کې او د هغه د خوشخبری هم دا چې راشي نو موږ به تاسو باندې بیا غالب کی
بیا به موږ په تاسو باندې غلبه وي د پیغمبر اسلام باندې کې به ویل چې لا راغلی نو نو خدای پاکه یا الله ته خو زر د پیغمبر راولي چې موږ په دې مشرکینو غلبه ومو نو چې کله راغی نو جواب بنی اسرائیل خاندان کې نو هغه بنو اسماعیل نو د عربو نو دا د دې د ضد ته خبره پرې و دا زموږ خاندان زموږ د پارټي نه ده لکه موږ نن دا د پارټیانو کې خپل مونږ کې کومه بادیانې کوو موږ چې کومه تنظیم سره تعلق یو د بل کړه د خدای پاک کوم وایي چې یو د موږ د هغه پارټي ته نه منم نو نور خپل مرسي نو دا مسلمانانو بدقسمتي ده او د يهوديانو عادت ده نو هغه باندې کې الله اشاره کوي وکانو او دوی من قبل دین وړاندې یستفتحون چې د کامیابی دعاګانې به کولې کامیابی به غختله فتح به غختله علی الذین بغوا خلق باندې کفروا چې کافرانو فلما بهر کلا جاءهم چراغ دویتا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده ما هغه عرفو چې دوی خپه جندو کفروا به نو دی انکار وکړو دا غینا نو خېب جندو چې هم تک ده هم دا پیغمبر ده د الله طرف نه راغله ده به انکار وکړو فلعنت الله بس لعنت ده الله تعالی علی الکافرین په کافر باندې د دې دلیل کې دا دوه آیتونه تاسو ته باندې خبرې دلیل واوري سورته اعراف آیت نمبر 157 157 یوصل و پندسم سورة اعراف 157 کی التي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل الذي يجدونه دا اغذات دا پیغمبر چې مومي دوی مکتوبا لیکل شوی عندهم دوی سره في التوراة والانجيل په تورات او په انجیل کې دا وزم لیکل شوی اگر کدی په تحریف کړي دی الله تعالی خبره په پاتې کړي او دویم آیت د سورته بقره آیت نمبر 146 کی 146 146 یوصل شپږ سل ختم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دوی ته چې دا کم کتاب راغلی دی او دا کم پیغمبر چې دا کتاب راوړی دی دا سي پیژنې لکه څنګه چې خپل زوی پیژنې چانه نه غلطي خپل زوی چانه غلطي څنګه کرانګي دا پیغمبر هم دوی پیژنې هغه باوجود نه مانی بئس ډیر بد ده ما هغه شی بئس ما ډیر بد ده هغه شی اشتراو چې دوی خرج کړل به باغې باندې انفسهم خپل ځانونه ان خپل ځانونو هغه حالت بدل کړو او بد حالت واغستو د کفر او د شرک او په قیامت کې د عذاب ان یکفروا چې انکار کوي بما دهغنا انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی ولې کوي دا انکار بغیان سبب د حسدنا سبب د ضدنا د ضد په بنیاد باندې انکار کوي د نبوی په بنیاد نه کوي ان ينزل الله دا چې نزل ای الله تعالی دا له جواب ورکړي چې تاسو په دې خپوی چې کنه دا پیغمبر د دې خاندان کې ولې راغله بنی اسرائیل کې ولې راغله نو الله وایي چې دا خود الله فضل دی چاته چې خو خشیه ته ور کوي تاسو الله نور نه وخه تاسو دې ناشکری وکړه تاسو دې عزت وکړه د پیغمبرانو تاسو قتل کړل تاسو د الله تعالی د نعمت ناشکری وکړه الله واغستو او دا اوسه پورې د الله همدغه قاعده ده چې دا قران ورکی چې ناشکری وکړي الله غي نه واخلي هغه الله تعالی غي نه واخلي همدغه رنګ اسلامي نظام چا دې الله تعالی ورکی موږ د افغانستان د دې خو مثال دی الله تعالی دې د جهاد په نتیجه کې یو بهترینه ګټه او فتح ورکړه او روس الله تعالی فضیلت سره شکست ورکړ چې روس کې پاتې نشو افغانستان کې خود پاتې نشو روس پر روس کې ختم شو او موږ د الله تعالی اسلام مسلمانانو ته ورکړو او بیا په خپل کې ونخت نو به ته علاوه نو اول روسو کمکل دشمنو د امریکای مقابله کې او روس داسې دشمن باندې واوختو چې هغه نه وخیاروم دي او زموږ د رګونو د کمزوریانو مرتفقه روس خو جاهل او صرف زور کو نو صرف زور سره خو نه وشو او د زمونږ هغه زرونو هغه نه کمزوریان اغست دي په پیسو باندې او کافیه د پوره کامیاب دي ځکه کامیابی کې بنا الله تعالی وعده کړی چې نه به کامیابی الله دې په ذلت سره شکست ورکړي دوی ته د دې امریکایو دي ملګرو ته نو دا د الله تعالی هغه قانون دی چې هغه څوک د الله تعالی د نعمت قدر نه کوي الله یې واخلي نو صلی الله فرمایي ان ينزل الله تاج نازل ای الله تعالی من فضله د خپل رحمت سره علی من فاغچا علی من باندې من څوک علی من فاغچا یشاء او چې وی غواړي من عباده د خپل بندگانو نه فباء بس اختشول دی را وګرځیدل دی دا دوباره راتلو ته او بیا ګرځیدو ته ویل کی او دا عموما په سزا کې استعمالي
بیا راو غرزدل دوی اختشول دوی ککړشول دی بغضب په غصه کې په غضب کې اعلی غضب پاسد بل غضبنا و معنی د مفسرونو کړی غضبن غلا عذاب یعنی یو غصه د پاسه بل غصه یعنی شدید ترین غصه کې راغلل د الله تعالی طرفنا الله ورته شدید ترین غصه وکړه دویمه معنی دا ده چې یو دین عیسی علی السلام نه انکار وکړو عیسی علی السلام ته نعوذ بالله ډېر غلط تصور و د دې په ځان کې د عیسی علی السلام باره کې او ویم نه منلو انجیل مو نه منلو دی يهوديانو نو یو انکار هغه شو چې الله ورته غصه وکړه او دویم انکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکړه نو دا شدید ترین غضب کې راغلل خو عام معنا غضب علی غضبنا مراد څه ده شدید ترین عذاب الله دې موږ بچ کې دینه ولل کافرین او کافر د پاره عذاب دې مهین سپکون کې د ذلت سپک یو سړی ته سزا ورکا او یو سړی په سزا سره سپک کا وای شرموا ندی د پاره به شرمون کې عذابي ذلت ورکون کې عذاب وي الله دې مسلمانان بچ کې دینه و اذا او هر کلا قیل چې اویل شي لهم دویتا امنو تاسو ایمان راوړی بما په هغه کتاب انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی قالو دی بیاوی نؤمنو موږ په ایمان راوړو موږ منو بما هغه کتاب یا هغه احکامات یا هغه شیونه انزل چې نازل شوی دی علینا موږ باندې ويکفرون او انکار کوي دوی بما پاغس وراءه چې ورسته د اغین دي علاوه د اغین دي دی وای چې کوم موږ نازل دی هغه منو او چې موږ بعد نازل دي لکه انجیل او د قران دا نه منو او جواب ورکړي الله تعالی وهو الحق او حال دا دی چې دا قران حق دی مصدقا دا تصدیق کوون کړي لما دغه څه د پاره ما هم چې دوی سره دی نو کته تورات مانی نو تورات کې دا وایي چې دا ومنه نو دې مطلب چې تورات نه مانی که تورات دې منله خدا به منله حق معنا ځکه دا بار راځي قران کریم دا چوکاټ وی کنه چوکاټ دا چې کله موږ جوړ او دې لپاره موږ په دیوال کې آیو زم جوړ کړی دا چوکاټ چې کله موږ اوچت کو په دې کړکی کې فټ راول نو چې کله دا بالکل 100% فټ راشي 70 فرق نه وي دې ته ویل کېږي حق یعنی هغه خبره چې په خپل ځای کې درسته برابره 100% ټیک راځي نو چې کوم دی قرآن خبر راشي د دې حالات مطابق د نظام مطابق د انسان مزاج مطابق وزلته د حق خبره د تورات مطابق ده یعنی تاسو سره د تورات او د قرآن د خبره بالکل یو ده دواړي کې یو خبره کوي د یو الله عبادت خبره کوي احکاماتو کې فرق نشته نو به تاسو ولې نه مانی همدا غرنګرته کې چې راشي تاسو دغه معنا حالات مطابق ګوري د حق معنا هم ذکر بلکې قلت دیت اویا فلما دو جواب ورکړي الله تعالی چې ټیک ده تورات مانی تاسو موسی علی السلام مانی تاسو هغه نه باز چې راغلي دي تاسو نه مانی نو صلا جواب ورکړي فلما بسولی تقتلون وجل تاسو انبیاء الله پیغمبران د الله تعالی من قبل دین وړاندې د پیغمبر نه مخکې بیا مخکې پیغمبران ولې مړ کول دا خو نه مانی دا تاسو سره دلیل دی چې څنګه نه مانو چې تورات نه دراوړې یا تورات نه مانی نو هغه چې تورات منو یا چې تورات بیانول هغه ولې قتل کول یحیی علی السلام تاسو ولې قتل زکریا علی السلام هم دا غره نور پیغمبران دا چا مړ کړل یو ورځ کې به سونه پیغمبران مړ کړل هم ولې به مړ کول د دې جواب دی ان کنتم کچریه تاسو یا وای تاسو مؤمنان کوم مؤمنان وای نو هم ولې مړ کول دا د قران څومره بهترین دلایل سره خبره کوي دا هم خبره ده خاص کړي بچو تاسو ډیر شوق سره دا واوري او یاد کړئ دا خبره چې د قران انداز د څومره نه ګوري هر خبره جواب دلیل سره ور کوي دا چې کله تاسو لوی شي او تاسو مقابله راشي د عیسایانو سره يهوديانو سره مشرکینو سره یا د حالات بل چا سره نو قران انداز دلیل سره د قران انداز د ټوپک نه د جناب ته نه منو مړې کا دا د قران طریقه نه بالکل الله دلیل بیانې خود دلیل سره خبره تا د خپل علم موجود وي قران ته معلومي د دې خبره معلومه وي نو ته ډېر دلیل سره دې جواب ورکړي نو مخکې بځي او دا خبره به څوک رکاوټ هم نشي کولای او تا به څوک تردید هم نشي کولای دا څنګه چې کنه بیا به تاسو فریدي بیا هم نه خو تا چې په کار خپل طریقه درسته
ولقد بتحقیق سرا جاءکم راغله او تاسو ته موسی علیہ السلام بالبينات بخارا دلائل سرا ثم بیا اتخذتم تاسونی و جوړم کړو العجل سخه من بعده ورستو د اغنا ان تلو د اغنا چې راغله او اولاد کوئی تور دا نو تاسو بیا د سخی عبادت شروع کو نو تاسو موسی علیہ السلام منئ تاسو خو داوا کوي چې موږ تورات منو خځه هغه منئ نو بیا خو هغه موجودو چې د سخی عبادت هم شروع کړو نو دا تاسو څنګه منښت ده وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وای ان ظلم وکړو چې دا کارم کوو و اذا هر کلا اخذنا چې موږ واغستا میثاقکم وعدستا سنا کلک وعدستا سنا ورفعنا او موږ اوچت کړو فوقکم تاسو باندې برا پتاسو د پاسا التورا کوهی تور لفظي معنی غر ده غر هر غر ته تور وای خو یو هغه مخصوص غر ده چې کوم د موسی علی السلام په زمانه کې وادي تیا یا وادي سینا کې کومو اشاره ومغته خذو اني سي کله غره په اوچت کو نو الله ورته فرمایل اني سي خذو اني سي ما هغه شي اتیناکم چې ما در کړه رتا ستا بقوتن پتاقت سرا واسمعوا او وایوري قالو دی اولی سمعنا منغواردل واسوینا فمن لمنا منغونه منل دا د يهودانو عادت وایورو په بزړه کې به ولې مننه ولا نه واشربوا او سکولای شوی وو اشربوا لفظي معنا خو هر هغه شی چې سیال وي یعنی ما حالت کې وی سړی د مارې نه تیرې د شراب وای بار وای کی کغه وبدي که شربت وغیرہ وغیرہ ارث دي او دلته الله تعالی د سخی عبادت دي تور کړی د دې مثال کیفیت تاسو ته خیمه شکل تاسو تکی شی ډیر زیات ډیر زیاته تند راشي یا ډیر زیاته ګرمي راغلی دا یا ډیر زیاته یخنی دا په هغه وخت کې یو ګډ د چای وکي یا یو ګډ تاریخ شي وکي دا یو رګ زموږ هغه نشي ورسره دا ټول جسم بالکل ټول جسم کې احساس وشي داغه یا د یخوالي یا د تاریخوالي یا د ګرموالي او دا عموما پس کلو شي سره کی نو تعالی اشاره ورکړي چې دا د سخی عبادت کول د تاسو یو رګ ته نه وتلې ده دا یو رګ ته نه وتلې چې سخی عبادت هم کړي اوسه پورې تاسو بزرونه کې د سخی هغه تعظیم دی او دغه لویواله او د اولوهیت هغه بنیاد موجود ده من بعده واشربوا او سکول شوی او فی قلوبهم بزرونه د دوی کې العجل اغسخه یعنی مینه د سخی عبادت د سخی اولوهیت د سخی یو تسخی وای تاسو سخی وای دغه بچي جی جی بکفرهم په سبب د کفر د دوی دا دوی کفر کړو دغه په سبب قل اوایا بیس ما ډیر بد ده هغه شی یامرکم چې حکم کوي تاسو ته به داغه ایمانکم ایمان دستاسو کینه کدا تاسو ایمان وی چې دا تاسو د ایمان تاسو د شرک حکم درکې نو دا غوډر بد ایمان ده دا ایمان خو تاسو ته پیدا نه کوي دا خو بدترین ایمان دی یا بد ایمان دی ان کنتم کچری تاسو مؤمنین مؤمنان قل اویا ان کانت کچری وی لکم تاسو دپارا دی بدا ویلی دا دوی اوسم وای اوس هندوانه موسم دغه وای زموږ چوړیان دي دیم دغه وای چې بوختنه ته وګه چې جنت ته باول څوک دي دی ول به مونږ اټول دغه داوا کوي دا داوا به يهوديانو کوله اوسم دی کوي نو الله اوس چیلنج ور کوي مغه تاسو ته ویل کړه چې الله دلیل سره خبره کوي او ډېر بهترین دلیل سره دا هغه دا دلیل چې ځان په حق د لپاره جوړ کا نه دا هغه د لپاره خبره وکا نه الله ورته جواب ور کوي قل او آیات دیتا ان کانت کچریوی لکم تاسو د لپاره الدار الاخرته اقور رستنه کور د اخرت کچریوی تاسو د رستنه کو یعنی اخیری اخروی زندگی د مرګ نه بعد تاسو لپاره عند الله د الله په نس باندې ان الله طرفنا خالصتن خالص من دون الناس د نور خلقونه علاوه دوی به ویل چې نور ته په جنت نه زمونږ بوزو نو بیا څو کوي فتمنوا الموت نو تمناو کوي د مرګ غواړي ځکه دا مجاهد چې کله jihad کوي نو د دشمن نه یریږي نه بلکې د خواهش دی چې زر شهید شمه دا ولي ځکه چې یقین چې ما شهادت سره غلط جنت ته ځم څنګه چې شهید شمه جنت ته ځم نو چې کله انسان ته د جنت یقین ملاوي شي نو مرګ نه یاري ونه خدای یې ختم شي کله چې ما د لپاره زدي کور نه زما د نخ کور ته ځم او دلته مشکلات دي دلته مشکلات نشته دلته تکلیفونه دي دلته تکلیفونه نشته نو دا څه کور ته څوک ما بوزي نو دا خوشحالي خبره ده
نو الله ورته وایي چې کتا سو وایي چې د آخرت زمونږ لپاره لکمر کو غواړي موږ ته پته ولګي. الله جواب ورکړي په سورته مائده آیت نمبر 18 کې 18 آیت نمبر 18 کې به ویلې چې نحنو ابناء الله واحباؤه موږ د الله زمن یو او موږ د هغه مینا کوون کیو هغه موږ سره مینا کوي موږ سره مینا کوي. او په سورته بقره ورستو راځي 111 نمبر آیت کې 111 یعنی 111 کې الله فرمایي وقالو دیوای لن يدخل الجنه هیڅ چره به داخل نشي جنت ته هیڅوک هم من اغسوکا الا مگر من هغسوکا نچوي هودن او نصارا يهودي یا عیسائی دا ډول په داخلي کې بل څه په جنت نه دا دوی وای. نو الله جواب واستاسو واورېدو د دې جی د کوم شرایط په بنیاد باندې چې دا وعده مون سره الله کړی دا هغه شرایط کا پوره وي نه به صحیح. وزه ما تاسو وایي کنه یو موږ وایو اوس یو سړی نوم شریف دی هغه شیطانی کوي ته ورته څه وایي او شریف شه ها نو ته شریف په نوم باندې هغه ته شرافت خبره ورکو کچېره زموږ د شرط پوره وي نو بیا خو موږ د جنت ملایي. او دا خبره مخکې تیر شوی هم ده پرونه آیات کې تیر شوی و چې تاسو په خبرو باندې نه ده من امن بالله چې ایمان وروړو په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې هغه لپاره به جنت یې کوم د کې تاسو هغه موږ سوالم کړو په آیات کې هغه لپاره د اصولي آیات ته هغه لپاره کدا نوی لکه مثلا الله تعالی قران کریم کې فرمایي چې وانتم الاعلون د جهاد موضوع کې الله فرمایي هم تاسو به کامیاب یې ان کنتم مؤمنین که مؤمنان یې. نو څومره پوری چې زموږ د ایمان هغه کیفیت نه راغله کامیابی بنکی او د دې مثالونه قران کریم کې بشمار موجود دي. نو کدا خبره زموږ د دعوا زموږ عمل سره ان دا مشروطه دعوا ده کدا هغه شرط موږ پورا کړی وي نو بیا خو صحیح او کنه پورا کړی نو پونم باندې ما تاسو ویل کنه چې شریف پونم باندې شریف کیږي نه شرافت خپل شه او نوم خپل شه نو زره مسلمان پونم باندې جنت لپاره تلل نه. افحسبتم ان تدخلوا الجنه ایتاسو ګمان کوي تاسو به داخل شئ جنت ته ولم یاتکم تاسو باندې براغلی نوی مثل الذين مثال دا خلکو مڅ ته چې ویني تاسو نمخ کې هغه دا سره وګرځي دا تاسو ګمان نه کړی چې به داخل شئ جنت ته نه نازي بل داخلي جنت دا بار ولا تعالی فرمای جوابونه راځي مخکې تاسو اورئ. بهر حال جواب هم دغه دی چې دا داخلي دل جنت ته مشروط دي او دا شرط کومه پوره کونو الله وعده خلاف نه کوي او کنه می پوره کړي نبي ابد الله وعده خلاف نه بلکې زموږه غلطي وي بیا صحیح ده جی خدي نو جدا سمر بیا وړي الله ورته وای ولن يتمنوه اچره بدی مرګونه غواړي اچره بدی تمناونه کی د مرګ ابدان همیشه ولینه کوي د مت تمنا ولینه کوي بما په سبب د هغه قدمت چوڑان دي لیکلي دي ايديهم لاسونه د دوی خپل اعمال چې کوم کړی دي دغه اعمال په نتیجه کې د مرګ نه یریږي چې ماته خپل اعمال سزا ملاوي دغه بنیاد باندې په سورته جمعه په دې 1 او شپږم نمبر آیات کې 6 او 7 نمبر آیات کې د سورته جمعه هغه د کوم الله تعالی دوی ته باقاعده چیلنج ورکړی د مرګ او دوی انکار کړی دی د مرګ نه سورته جمعه کې دی. او په سورته آل عمران کې هم راځي آیت عمران کې 61 نمبر آیات کې آیت نمبر 61 نمبر آیات کې هغه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم عیسایانو ته باقاعده د مباهله دعوت ورکړو نجران چې کوم په دراغلو چې راځي چې موږ به الله نه د مرګ سوالو چې کوم یو حق نه انکار وکړو هغه انکار وکړي سوال دغه تیار نشته دا بار دې ته چیلنج ورکړی شوی دی او دې نه دی منلای دغه الله تعالی دغه فرمایي والله او الله تعالی علیم په هده بالظالمین بظالمان باندې ولا تجدنهم اسدا یو اغم تاسو اور حدیث د بخاری شریف چې د مرګ تمنا جایز نه ده ګوري رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې د مرګ تمنا نه کوي چې الله مامر کی ځکه چې کني کی نو کی به زیاته کی او کبدی مثلا نو چرته د نیکی یا د توبې توفیق به ملاوي شي الله تعالی بتاته درکې ها کټیر سره مجبور شو د حالاتونو د مشکلاتونو د دشمن د سختیانو نو هغه وخت د وی دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه خودلې دا چې الله تعالی کما ته ژوندۍ بهتره وي نبی هغه خیر دی او کما ته ژوندۍ بهتره نه وي نو الله تعالی تبع بل فیصله وکړي. نو عام حالاتو کې د مرګ سوال کول دا ناجایز دي
او یو زموږه ځانه عادت وی چې خدای معاملې کې وغیرہ دا بس هغه تکرار وی عادت وی خبر کم شی چې الله منه کړی د اسی د دې وینا اسیم خانه ده ولا تجدنهم او خامخا تببیا امیدوي خامخا یقینا تبدوی داسې مومي څنګه احرس الناس ډیر زیات لالچیان د خلقونه ډیر زیات حرص لالچ ته وای او دی لالچیانو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم لالچیو خو دوی لالچیانو د دنیا چې د دنیا ملاوي شي او سورۃ توبه آخری نمبر کې آیاتونو کې الله تعالی فرمایي لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم هغه په مؤمنانو باندې حریصو هغه لالچ شي نور ډیر شي او ایمان دې په مؤمن دې په ایمان کې زیات شي د دې حالت ایمان دې زیات شي هغه ټول عمر باندې تکلیف کې تیر کړي ټول عمر هغه سره دغه احساس او دغه فکر او دې دغه سړي احرس الناس ډیر زیات لالچیان د خلقنا علی حیات پښوند باندې مؤمن الذین او دغه خلقنا هم اشرکو چې مشرکان دي او مشرکم دینه دنیا کما خوخه لکه دومره چې يهوديانو خوخه یود غواړي دي ود دا الله تعالی نوم هم دی ودود مینا کون کې هغه څوک هغه ذات چې هغه مینا کون کې وي هغه کار چې هغه په مینه باندې غواړي یود دوی غواړي اني مینه سره غواړي ځره نه غواړي احدهم چې هر یو کس د دوی نه لو يعمر چې کاش ورکړل شي عمر الف سنه زر کالا یعنی دا کم از کم ارمان د دوی د 1000 سال دی چې دا 1000 سال خوشبندي وي چې دنیا میں نورم خړلې وي نو الله جواب ورکړي وما هو او نه دا یعنی دا عمر د به مزحزحه خلاصون کې د دلاره یعنی نشي خلاصوله دا عمر د من العذاب د عذابنا ان يعمر کدا ورکل شي عمر هم کدا عمر د ته ورکل شي زر کلا نو بیا عمرې بیا الله ته ورځي نه د خلاصوي نشي د عذابنا قل هو یا دا اوس بل یو آیت ته والله اولا تعالی بصیر بنا دے لیدن کے دے گوری بما فهغه څه باندې یعملون چې دوی کوي دای چې څه کوي الله ته پته الله لیدن کې خبر ده الله تعالی دینا د مخکې آیات چې نزول داسې وو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم يهوديان سره کېناستو يهوديان ورته ویلي چې د درې سوالونو جوابونه مونږ تراکا کدا جوابونه تا مونږ ته صحیح راکړل نومګه به ایمان راو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح ده تاسو سوالو کوي هغه سوالو کو چې د قیامت لومبانه نه خبرسي یو دویم سوال یو کو چې دا خدای او د خاوند د ملاب د نتیجې په نتیجې کې د نر او یا جنۍ داولي پیدا کیږي څه چلو چې نر پیدا وشي څه چلو چې جنۍ پیدا وشي او دریم سوال دا وکړو د جنتیانو لومبنه خوراک بچی شي کته پیغمبر نه تا دا معلومي نو کدا دا معلومي نو بس موږ ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته جواب کیو فرمایل چې اوس جبرائیل علیہ السلام راغله او ما ته د دې خبره جواب راکو نو دی هو جبرائیل راغله و یا جبرائیل علیہ السلام راغله ته موږ دشمن دی تا د جبرائیل علیہ السلام راځي و یا بس موږ ستانه تا خو د دې بهانه وی کنه ولې نه مانی هغه موږ عذابونه راوستل هغه موږ باندې او فلانه عذاب راوستو کله میکائیل علیہ السلام راتله بیا موږ ته منلې فغه ناراضی نه منو دا دی و طریقه و د نه منلو هغه بهانه وغیرہ بهرال نو هغه باندې کې الله اوس جواب ورکړي او ډېر بهترین جواب دی موږ تاسو لپاره هم د الله طرفنا ډېر لوی تسلی ده قل او آیا من هغه څوک کان چې وی عدو دشمن لجبريل د جبرائیل علیہ السلام فانه بذبشک هغه نزله نازل کړي ده دا یعنی دا قران راوړی ده علی قلبک استا پزړه باندې نو ولی راوړی ده باذن الله په حکم د الله دا جبرائیل السلام ځان نه راوړی دا خو الله پیغام رسان ده دا خو الله خبره منلې ده نو اوس الله جواب ورکړي ډېر بهترین جواب د ورستنی آیات کې او دا ته قران څنګه ده مصدقا دا تصدیق کوونکې ده تصدیق کوي لما دا کتابونو بیان یده چې د نوړان دیو تورات انجیل وغیرہ وهدن او دا قران هدایت ده وبشرا او دا زیره ده للمؤمنین مؤمنانو د پاره
الله جواب وسوري من هغه سو کان چوي عدو دشمن لله تعالی و ملائکته او د فرشتو د هغه ورسله او د پیغمبرانو د هغه و جبريل او د جبريل عليه السلام و میکائیل او د میکائیل عليه السلام فان الله بس بشکل تعالی عدو دشمن دی للکافرین کافر د پاره یعنی څوک چې د دې انکار وکي او بل کله تعالی فرمای الله ولی الذین آمنوا الله دوست د مؤمنانو الله تعالی دوست د مؤمنانو او څوک چې د الله تعالی د دې دوستانو سره فرشتو سره پیغمبرانو سره دشمنی کوي نو الله او زما طرف نه دشمنی ده بخاری شریف کې یو حدیث ته د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه هغه فرمایي چې چا چې دشمنی وکړه عادل ولیا زما دوست سره نو بس زما طرف نه اعلان ده بالحرب د جنگ ما د دوست سره څوک دشمنی کوي ما هغه سره اعلان جنگ نه زما دشمن دی اصل کې هغه ما سره دشمنی کوي بخاری شریف کې دا حدیث ده ولقد بتحقیق سره انزلنا نازل کړي دي مونږه الیک استا طرف ته آیاتنا بینات خارا وما یکفر او انکار نه کوي به د دینا الا الفاسقون مگر بد کرا نافرمانا یعنی څوک چې نافرمانی هغه انکار کوي چې نافرمان نه یا انکار نه کوي او کلمہ آیا هر ذلی یا هر واری یا هر دفعه عهدو چې وعده وکړه دوی عهدن توعده نبذه نو اوی غرزوله هغه فریق یوډلې منهم د دوینا یعنی هر واری چې الله طرف الله سره دوی څه وعده کړی دا نو دوی کې یوینه یوډلې خامخا دغه انکار کړی بل اکثرهم بلکې اکثر د دوینا لا یؤمنون ایمان نراوړي دا یو خبره تاسو ضمنی طور باندې را یاد شو چې ضروری ده که تاسو ته کومه مونږه همیشه د پاره چې کله دا نور کافران ځان ته جوړو کنه دا فلانه کافر دی فلانه کافر دی فلانی سره جګړه دا او فلانی خوبونه ولیدل او دا وغیرہ دا بنیادی طور باندې يهوديانو سازش دا ټول يهوديان کوي لکه کله تاسو خیال یو کاغذ راځي چې شیخ احمد خوب ولیدو او بيدا چلو شو امدا غرانګي موږ ته کله شیعه نه کافر جوړ کی کله سنی نه کافر جوړ کی کله حنفی نه کافر جوړ کی کله سلفی نه کافر جوړ کی وغیرہ دا ټول يهوديان کوي دا ولي کوي دا په قران کې اټور نه ډیر تشریع او تصغه د کفر عدد کړی دا الله تعالی عدد کړی دا دین د مؤمنانو د مخ اړولو لپاره کوي الله تعالی په قران کې اټور نه بدترین دشمن همدا ګرځول او بار دې تشریح کړی دا چې داسې دی او داسې دی نو چې دا دومره وړو کې قوم دی چې په اسرایلو کې محصور دی دومره غونته دی او د امریکای په هغه باندې هغه ژوندې یا د نورو عیسایانو د ملکونو د وجنه نو بیا غي باوجود الله دومره هغه کوي نو دینه دا معلومیږي چې دا دومره خطرناک دی او د دې دشمنی د پاره دومره تیارېدل پکار دي او دې باندې ځان په یو دومره ضروری څنګه چې د قران نور احکامات ضروري او قران موږ اړې دی کله په یو بهانه کله وای ګران دی مې وایا کله وای خطاب شي مې وایا کله وای ولس علوم نشته مې وایا دا ټول دی يهوديانو سازشونه او کله وای شب برات کې دومره ثواب دی دا کوا دا ولې دی وای چې دا برات دی دا کوا دا د بل نکینه دی خطا کوي هغه بل نکینه د شیطان دا طریقه دا طریقه زده کوي به تاسو پوهیږئ ان شاء الله په درې طریقو سره هغه انسان دوکه کوي شیطان په درې طریقو سره انسان دوکه کوي دا غنو باندې طریقه دا چې ګناه ورته خسته کی بدکاری خسته کی قتل خسته کی او دشمنی خو وغیرہ هر ګناه چې کوي دا ورته خسته کی بد دا کار خلګيږي بس هغه کوي دا اټول نه کمزور انساني شیطان به غالب شي دویم که په دې کار باندې چې شیطان ضرور نشي به دا دویمه طریقه ده دویمه طریقې دا چې بدینه ورته نیکی جوړه کی کار ته بدای کوي او د خیال دی چې ځنی کی کوم لکه اندوان مندر ته ځنی کوي بنیاد سکان کوم عبادت کوي دنه کوي بنیاد مونږ د اوس مرچ مناو دنه کوي په بنیاد کو یا د نور مثلا ځان نو چې کوم نه کوي چې دا دنه کوي په بنیاد مونږ کو خپل خیال کوم دا چې کومه د کار کو مونږ د نیکی کو مونږ الله راضي کو حال دا دی چې دا کار د شیطان دی او مونږ د نیکی نه ایثار کړو دا په قسم ګناګار دي او دریم قسم هغه نیکان دي چې هغه باندې شیطان په دې دوه طریقو نه هاوی کیږي هغه یو دریمه طریقه ورته اختیاري هغه داسې ده چې دوه نیکان ورته برابرې کی نو چې کومه اهمه نیکی ده دینه ایثار چې کومه غیر اهمه ده پاغي ولګي
هغه باندې ولګي چې تا کم از کم 100 روپۍ نقصان نشم درکوي 50 نقصان نشم درکوي چې کم از کم ګټه خو نه کی کنه نقصان نشم درکوي خو دې ګټه نه خو دې پاتې کما نو کم از کم دا حکم او دا طریقه د شیطان. امام حسن رضی الله تعالی عنہ د جمع ډیر زیات پابند وو د جمع مونږ په دې هیڅ صورت کې هم نه قضا کوو یو ور د دې ستړی راغی د جمع تلک ټیم پاتې وو نو د کیناست ودشو چې ودشو د جمع ودرې دا نو یو بډا راغی اده پاسو نو د زر زر راغی ولاړو په منځ کې نو دوه ویل چې دا څومره نیک سړی او چې منځ ته پاسو ولما زه د سره ملاو شم د شکریا ادا کوم چې مونږ یو کو یو خپل خو یو کتل جمعات کې هغه بډا نو دوه ویل دا خو فرشتہ و دغه چې منځ ته پاسو ولم دومره ما سره الله خې غړا وکړه د الله شکریا ادا کړل ستامه ته فرشتہ راولېګا خو چې بار وته نو بیا ځکه ارمانو چې کا فرشتہ ځکه ته شمه نو مال دلی وی لگا نو هغه سړی ورته مخې ته ولاړ نو دې په مینی ور سره ملاو شو وای ته څوک وای ته شیطان وای ته شیطان وای ته شیطان تاسو ولې پاتې ولما وای ما ته پته وا کدي جمع نه پاتې نشي یعنی پاتې شي دي جمع نه اون راسيږي نو ته به دومره اوشاړي او دومره بخیمانه شي چې ستاغه جړا ستاغه اوخي د الله به دومره خوخي شي چې تا ته به دي جمع نه په سونو درجه بدل زیات درکې نو هغه نه جمع درته خوا نو هغه ډېر لیکینه خو می خطا کړ همدارنګه موږ ټول عمر کوو موږ به داسې یو د سونه وکاو او داسې طلاق وي طلاق یو سړی به استنجا کوي مخه مخبرته بل سړی ناشتي او موږ به استنجا ضروری ګڼو فرض به مات کو ورته همدارنګه سحر فرض ورته مات کو سنت به خامخا دا موږ باندې شیطان کوي همدارنګه دلته به قران ترجمه کیږي په جمعات کې هلته به سړی لګي نفلونه به کوي او یا به تلاوت کوي قطاده رضی الله تعالی عنہ روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سل رکعات نفلونه دا کوا او یو آیت باندې ځان کوی کا دا ډیر بهتر دی دغه په مقابله دا ډیر بهتر دی دغه مقابله همدارنګه حالات مطابق نور وغیرہ نو دا شیطان د درې طریقې دي مامنس کې تک تاسو ته خو دې چې دا مونږ باندې يهوديان دا کارونه کوي دی وړو نه کیانو ته یا به ځان نه کیانو ته برابرې چې موږ دا شیطان څنګه ډور نه لوي اډله د شیطان الله دې متاسو دې هغه دشمنین او د دې هغه شر او فساد نمګه بچ کی بیا الله تعالی فرمایي ولقد بتحقیق سرا انزلنا نازل کړي دي مونږه الیک استا طرف ته آیاتنا بینات خارا وما یکفر او انکار نه کوي به د دینا الا الفاسقون مگر نه فرمانا او کلمہ دمونږ ویلو عهد عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم بلکہ اکثر د دوینا لا یؤمنون ایمان نراوړي ولما اور کلا جاءهم چراغ دویتا رسول یو پیغمبر من عند الله د الله طرفنا مصدق چې تصدیق کوون کړي لما د هغه څه د پاره ما هم چې دوی سره ده نبذا نو او غرض ولا فريق یویډلې من الذين ادعوا خلقنا اوتل کتاب چې ورکړې شوی کتاب الله کتاب د الله تعالی ورا ظهورهم ورست د شاګانو مراد ده چې انتهائی نفرت سره شی پرېږ دی انتهائی نفرت سره شی پرېږ دی كأنهم تبوائل كدوي لا يعلمون نفهيږي الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب